غلام زدہ قائم پوار جہانو مداد مصطفیم. محلہ حفیظ آباد چمکنی کی د حفیظ شہید د ایصال ثواب د پارا یو دعائیہ پروگرام انعقاد شوی و. د دې پروگرام اهتمام سابقہ نائب ناظم چمکنی حاجی ایصال اللہ خان کړی و. په دې پروگرام کې د علاقې معززینو په یو ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کړی و. حاجی ایصال الله په دې موقع باندې د شهید د خاندان شکریہ ادا کړه او شهیدی پر دنو ټکو یاد کړو. د هرې غونډې د هرې رايوځای کېدو څه مقصد وي. زمونږ دا دلته دا غونډه او د دې ناستې یو دوه مقصد دي. ټولو نه اول او لوی مقصد دا دی چې زه د حفیظ شهید چې کوم زما ورور زما ملګری د هغوی د خاندان د هغوی د رونو د هغوی د ترونو د هغوی د ماماګانو د هغوی ټول کام د هغوی د دې ټولې محلې زه شکریا ادا کوم. دا لفظ شکریا دا ډېرو څه معنی نه لري چې زه لکه دلته به دا لفظ استعمال کوم په دې باندې به زما د زړه تسلي وشي لا د دې خلکو تسلي به وشي. خو دې دپاره بل لفظ نشته نو ځکه مې دا شکریا لفظ ادا کړو. الله ګواه دی والله شاهد دی چې زه کله هم بده نه خوښوم او نه زه غلط ځای ته خپل یار دوست بوزم او بیا د مرګ جوبلې ځای ته خو زه خلکو ته په خپول پروزم نه خلکو زه نه هم نیسم چې وروره دې څیزونه نه منې شئ دا څیزونه چا ته هم خیر نه رسوي. خو کوم څیز چې په تقدیر کې لیکلی شوي وي هغه څوک هم نشي بدلولی. دا به داسې کېدل دا به مونږ تلو که ما ډېر هوښیارتوب هم کړی و که ما ځان سره 50 ټوپک ولم بوتلي و رغم بوتلي و نه زمونږ دا اراده وه نه زمونږ په خیال و خاطر کې و چې به مونږ به دلته ځو. یو سړي خپل ځای وي یو خپل روي او لاړ شي او کار کوي او یو واقعیت پکې راشي نو بس دا د الله د طرفه وي. ارادتا نه وه څنګه چې حاجي صاحب وویلې بس د دې زما ورور پکې پوره راغلی و هغه سخته وه هغه هغه په هغه ټایم په ما باندې خدای تېره کړه. د دې د پاسه چې حفیظ شهید شو د دې د خاندان په ما باندې یو بل احسان راواړولو چې لکه دا څوک هم نشي کولی. دا که په خپل ځاني زم وم نو زه به کله هم دا چونه کوم چې یو سړي ته رور په کټ باندې پروت وي وا تاله کس راولېږئ چې سلام الله دا خو یو حفیظ و چې داسې لس حفیظ دا به زه په تا باندې قربان کړم خو ته خفه نه شې. حفیظ د غر عمره سړی و هغه نه د چا نه هېرېدی شي او نه د چا نه رغه کېدی شي د هرې خبرې یو خپل وخت وي. حفیظ زما څه د دې واقعې نه پس ورور نه حفیظ بس د مرګ دپاره به را سره خوږېدو نو حفیظ ما سره ډېر زیات خوښ شوی. زمونږ داسې ورورولي وه چې بس دې مالک ته پته ده دې کلي ته پته ده چې هغه ما سره انتهایي مینه وه او زما ورسره د زړه مینه وه. الله دې د هغه جنتونه نصیب کړي. د پروگرام په اخر کې د شهید د بلند درجاتو د پاره اجتماعي دعا اوغوستې شوه. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.